یو موضوع د دغه فن چې دی هغه معقولات دي او معقولات مو دوه قسمه کړي او معقولات تصوري او بل معقولات دا د دې فن موضوع ده. نو په دې اساس او بنیاد باندې اولا دی درته ذکر کوي معقولات تصورات. نو ویلي چې التصورات طالب دا ځان سره یاد کوي تاسو د چې التصورات وویلې نو څنګه خبره چې موږ تاسو کافیه او جامع کې په المرفوعات المنصوبات المجرورات کې کوو همدغه وجه چې دی دلته هم بیانو چې التصورات په اعتبار د اعراب سره څه شی ده. نو یو قول پکې دا دی څوک وایي چې التصورات چې دی طالب دا مرفوع ده بنا پدی چې مبتدا ده او خبر محذوف ده. نو داسې به کو چې التصورات هذه یا دا وایي چې التصورات دا خبر کې مبتدا ورته محذوفه کې نو تعبیر داسې کو چې هذه التصورات دا تصورات دي. یا منصوب ده بنا پدی طالبه چې دا مفعول به ده د اعنی مقدر د پاره چې اعنی التصورات زه قصد کوم چا لره دا درې احتمال شو. څلورم احتمال پکې دا دی چې التصورات مجرور اوی بنا بر اضافت نو تعبیر وکړه چې هذا ذکر التصورات دا ذکر د چا دی نو تصورات په مجرور شي او د ذکر د پاره بس شي اله مضاف الیه شي. او یا طالب اوی چې دا کم اعراب محلی نه لري بس التصورات وقف او مقصود په دی وقف کې څه شی دی تا چې ویلې التصورات الکه دا تصورات دي دا کلام راوړلی شوی صرف د پاره د دی چې دا بحث لاحق جدا کې د چا نه د بحث سابق نه مسله باندې خو تاسو پوه شولئ. نو ویلې چې التصورات تصورات طالب حدیثی کې اوس راشي تاسو وایي چې التصورات تصورات جمع د تصور ده تصورات جمع د چا ده او تصور ابتدا کې موږ دا وضاحت کړو چې دا باب تفاعل دی تصور یتصور او تصور راته په معنا د اخذ صورت سره د باب تفاعل معنا کې معنا د چا پرتا و د اخذ پرتا و تصور به معنا اخذ الصورت. اوس اور پسې راشي چې تصور بمعنى الاخذ صورت راځي نو مجرد د دې راته صوره یصورو صورتن نو د صورت وضاحت منګ او تاسو ته پکارو چې صورت چاته ویلې کیږي. نو دا مؤاخذه کې بار بار دا خبره کړې و چې صورت شیء ما یمتاز به الشیء امتیازا ذاتیا عارضیا. صورت د شی چاته ویلې کیږي ما یمتاز به الشیء صورت د شی دی ته ویلې کیږي چې دې سره دا شی جدا کیږي د بل نه او دا امتیاز د یو شی چې د بل شي ناراضي عامه ده یا به امتیاز ذاتی وي او یا به امتیاز ذاتی په هغه صورت کې چې کله تعریف د دې شی تا کړی په ذاتیاتو سره او امتیاز عارضی په هغه صورت کې دی چې کله تا تعریف د دغه شی کړی په عوارضو سره. مسله باندې تاسو پوه شولئ. نو دې ته امتیاز ذاتی امتیاز عارضی ویل کیږي. نو تصور بمعنى اخذ الصورت اوس دې تراشي جمع د دې د التصورات نو بس چې د تصور تعریف مو پیژنده او دغه په ضمن کې د صورت تعریف مو پیژنده نو تصورات تعریف پلته نه موږ تاسو ته معلومیږي. او شارح وی قدمناها وضعا لتقدمها طبعا و د دین وړاندې کستاسو پامی د دې التصورات لاندې ناکت یو نقطه ذکر کړې ده و المراد بها المتصورات. غرض د شارح د ناکت په دغه نقطې سره دفع د اعتراض ده. معترض وی ویل که مطابقت په مابین د عنوان او د معنون کې نشته. عنوان دې د چای کې ده التصورات او معنون کې طالب ته ذکر کې جنس او فصل او دا کلیات دلته را روان دي دغه شیان ذکر کې په چا کې په تصوراتو کې او دا جنس او فصل چې دی دا د قبیلې د تصوراتو نه دي بلکې دې ته متصورات ویل کېږي. جنس او فصل څه شی دي ولې تصور د عبارت ته چا نه خلی حصول صورت نه ټیک شو
او طالب متصورات دوی چاته وای صورت حاصله هغه کوم صورت چې حاصل شي هغې ته متصور ویلی کېږي صورت حاصله جنس او فصل دی او تصور د عبارت د چا نه دی د حصول صورت نه نو چې تصور عبارت د حصول صورت نشه نو دا ځان ته شی دی او صورت حاصله د ځان ته شی دی نو په دې کې په دې بحث عنوان دی ایښی دی د التصورات او بحث کې د چا نه د متصوراتو نه او متصورات نه دي مګر څه شی دي جنس او فصل دغه شیان نو خو متصورات دي تصور خو نه دی څنګه د عنوان د تصور ایښی دی نو طالب راشي جواب وکړي ووایي ناکت وایي چې ذکر د تصور دی او مراد متصور دی ذکر د چا دی یعنې ځکه متصور ځکه دی چې دلته متصورات بیانېږي نو اوس به څوک راشي درته به ووایي چې قدمنا وضعن غرض ده په دغې عبارت سره اوس د په د اعتراض ده معترض وایي یلکه څه باعث و په تا باندې چې تا تصور په تصدیق مقدم کا سره د دې نه چې تصور د تصدیق نه افضل او غوره دی ځکه یو خو چې تصدیقات څومره دي طالبان دا مفید د چا دي د یقین دی هر تصدیق مفید دی تصورات مفید نه وي یو او بل طالبه تصدیق چې دی دا مدار د فوز او د سعادت دی تصدیق څه شی دی یو څوک د الله تعالی په وجود تصدیق لري نو دا مدار د فوز ده یو څوک د الله تعالی په یووالي تصدیق لري دا مدار د چا ده د فوز او د سعادت ده او هر چې تصورات دي نو تصورات خو مدار د فوز او د سعادت نه دي نو چې هغه افضل نو په کار دا ده چې تصدیق دې مقدم کړی په چا باندې په تصور باندې او درېیمه وجه دا ده که موږ او تاسې وګورو څومره عقاید دینیه زموږ او ستاسو چې دي هغه بنا په تصدیق باندې دي عذاب القبر حق الجنة حق والنار حق وغیره وغیره نو تا ته پکار ده چې تصدیق دې مقدم کړی په چا باندې په تصور باندې ځکه تصدیق د تصور نه افضل او غوره دی نو شارح راغی جواب وکوي ویلې قدمناها وضعا دا تصور مې په تصدیق باندې مقدم که په ذکر کې لتقدمها طبعا ځکه دا تصور چې دی دا په تصدیق باندې مقدم دی طبعا او دا تصور چې دی دا محتاج الیه د چا د پاره تصدیق د پاره او ما چې دی دا تصور اوس په وضع کې او په ذکر کې هم مقدم کا د پاره د دې چې موافقت د چا راشي الا د تبع راشي د وضع سره او مطابقت د وضع راشي د تبع سره او مطابقت د وضع د تبع سره دا من الامور الاهمه عند العقلاء د عقلاء په نسبت باندې دا د چا نه ده د امور اهمونه ده په مسله باندې ته پوه شوې اوس د دې دپاره چې تاسې وایي چې هلکه تصور دا مقدم دی په چا باندې په تصدیق باندې طبعا نو موږ وضعا مقدم که تقدیم وضعي چاته ویلی کېږي او تقدیم طبعي چاته ویلی کېږي نو دا مسله تاسو د دې کتاب په سر کې ما کړې وه چې د تقدیم دپاره شپږ اقسام دي او د چا دپاره د تاخیر دپاره هم شپږ اقسام دي خو بس د یو قسم چې دی بیان کړو دا بل قسم ته نه خپله را معلومېده د هغې شپږو اقسامو د قبیلې نه یو قسم تقدیم طبعي وه او یو پکې څه شی او تقدیم وضعي وه تقدیم طبعي چاته ویلی کېږي چې مقدم محتاج الیه د پاره د چا وي د مؤخر وي خو لیکن دا مقدم علت تام د پاره د مؤخر نه وي تقدیم طبعي چاته وایي چې مقدم محتاج الیه د چا وي د مؤخر د پاره وي خو لیکن دا مقدم علت تام د چا د پاره نه وي او مثال مو د هغې د پاره څه شی ذکر کړی لکه یو مقدم دی په دوو باندې نو دا وجود د دو طالبان دا دو محتاج دي چاته یو ته دو محتاج دي په خپل وجود کې یو ته خو لیکن دا یو دا تقدیم د یو په دې دو باندې دا څه شی دی علت تام د پاره د چا نه دی د دو نه دی په دې معنی علت تام دې ته ویل کېږي چې چېرته علت وي نو معلول به خامخا ورسره وي چې علت وي نو معلول به څه شی وي خامخا به ورسره وي خو داسې نه ده چې چېرته یو وي نو دو به ورسره خامخا وي یو دیوی دو دی نوی کنه نو همدقسې طالبه دا تصور چې دی دا مقدم دی په چا باندې په تصدیق باندې طبعا ولی وی تصدیق محتاج الیه ده د تصور دپاره دا تصور محتاج الیه ده د چا دپاره د تصدیق دپاره خو لیکن دا وجود د تصدیق دا علت تام دپاره د وجود د چا نه دی وجود د تصور دا علت تام دپاره د وجود د چا نه دی د تصدیق نه دی په دې معنا باندې چې چېرته تصور راشي نو تصدیق به خامخا وي ولې وایي تصور دی وي او تصدیق دی نه وي لکه په صورت د شک او د وهم کې
شک او وهم د اقسامو د چا نه ګرځولي د تصور نه مو ګرځولي مخکې مو بار بار ویل ګوره شک شته تصدیق نه دی تصور شته تصدیق نشته دغه رنګې وهم شته تصور دی ولیکن څه شی نه دی تصدیق نه دی نو معلومیږي دا چې هلکه تصور مقدم دی په چا باندې په تصدیق باندې طبعا نو چې تصور دی په تصدیق باندې طبعا مقدم کا نو دی وی زه راغلم وضعا مې هم څه شی کا وضعا تقدیم وضعي چاته ویل کېږي تقویم ذکري ته تقدیم ذکری وضعی یو شی دی یو شی په ذکر کې مخکې کول نو دا تقدیم ذکری مې هم د تصور ته ورکړه د پاره د دې چې موافقت د وضع راشي د چا سره او موافقت د وضع د تبع سره دا من الامور الاهمه ده عند العقلاء بس دا د دې یو کار ده نو قدمناها وضعا لتقدمها طبعا بحسب التبع فان المجهول المطلق يمتنع عليه الحكم ځکه مجهول مطلق په غیبه باندې حکم څه شي الکه د دې سمانا ده چې مجهول مطلق یمتنع علی الحکم وای تصورات موږ او تاسو مخکې ویل کنه دا تصور متقدم دی په چا باندې په تصدیق باندې به تبع حاصل دا د تصدیق لابد فيه من الحکم خبره درته کې ورسته ولنجر روانه دغه درته وایم تصدیق کې لابودی د حکم نه ده والحکم لا يكون الا بالطرفين او حکم نه مگر په چا سره دا په طرفینو سره وي نو چې حکم مابین د طرفینو کې محکوم علیه او به ده فلا بد من تصور المحکوم علیه دا په کار دا چې تا تصور د چا کړی نو ځان خو دې محکوم علیه کړی وایي ځکه محشي درته وي که تصور ونه کې نو کیف یحکم علیه که تا تصور د محکوم علیه نه کړی نو حکم پې څنګه کوي حکم خو نه کېږي ځکه مجهول مطلق په هغې باندې حکم مانه دی نو فصار التصدیق محتاجا الى التصور دا یې وجه درته وویله هلکه دا تصدیق محتاج تصور ته ولې نه ځکه تصدیق حکم خلقي په چا باندې په محکوم علیه باندې او حکم علی شی فرض تصور د دغه شي ده نو دا لازم ده چې تباول دا لګیږي فرض تصور به د چا کې د محکوم علیه کې او دغه نه بس شي کې نو خو معلومیږي چې تصور د محکوم علیه دا مقدم ده په حکم باندې په محکوم علیه باندې او دا خبره موږ ځکه کوو که دا ته مقدم نه کې دا تصور نو لازم به شي طالب حکم په چا باندې په مجهول مطلق باندې او حکم په مجهول مطلق باندې څه شی دی دا ناروا دی ګوري ورته ويقدمناها وزن لتقدمها طبعا ولي مقدم ده ویلی فإن المجهول المطلق يمتنع عليه الحكم فمجهول مطلق باندې حکم څه شی دی هلا حکم هلا منع دی حکم ور باندې منع ولې دی مجهول مطلق باندې حکم منع دی ولی یعنی دا تصدیق کې خو څه شی دی محکوم علیه باندې ته حکم کوي او حکم په شی فرع د تصور د دي شي نو تا د پاره ضرور دا چې ته به وزل د دي شي تصور کې دغه نه باندې اور باندې حکم کوي بسم الله الرحمن الرحیم دی وی قیل فیه حکم فهو کذبنا مخکې تاسو ویل طالبا چې التصورات قدمناها وضعا لتقدمها طبعا تصورات مو په ذکر کې مقدم کړ په تصدیقاتو باندې او وجه دا ده چې دا په او دا خبره مو وکړله ولې فإن المجهول المطلق يمتنع عليه الحكم مجهول مطلق باندې حکم ومني دا مو پرون ویلو تیر درس کې اوس معترض وی چې قیل فيه حکمنا اعتراض دا چې توي په مجهول مطلق باندې حکم منع دی نو الک استغفل په دې کلام کې تدافع ده وجدا ذکر کې چې په مفعول مطلق په مجهول مطلق باندې حکم منع دی او تخفل په دې کلام کې په دې مجهول مطلق باندې حکم کړی دی تنوي چې المجهول المطلق يمتنع عليه الحكم والمجهول المطلق دې موضوع کړه او يمتنع عليه الحكم دې څه شی دی محمود دا جمله ده نو ته وایي چې په مفعول مجهول مطلق باندې حکم منع دی ولې منع دی وی ځکه مجهول مطلق چې دی طالبا حکم علی شی فرع د تصور د دغه شي ده ایو شی چې مجهول مطلق یو تا ته معلوم نه نو دغه تصور تا کړی نه حکم په څه طریقه باندې کوي نو معترض وی وجه د پاس دا ویل او بیر تخپل را لګیدل په مجهول مطلق باندې حکم کړی کنه
المجهول المطلق یمتنع علیه الحکم، دا یمتنع علیه الحکم حکم نه دی په مجهول مطلق باندې. نو ته څنګه وایې چې په مجهول مطلق حکم معنا نه؟ اعتراض باندې پوه شولې؟ دی وی قیل فیه حکم، چا ویلی دی چې هلکه په دې کې خو خپله حکم دی. نو چې حکم دی پکې نو دا ستا خبر دروغ ده چې په مجهول مطلق حکم معنا دی، ځکه خپله رالګېدلی او په مجهول مطلق باندې دی حکم کړی. وحله دی وی حل د دغې شبې دا دی چې انه معلوم بالذات، دا څه شی دی؟ مجهول مطلق معلوم بالذات دی، او مجهول مطلق بالعرض، او مجهول مطلق دی بالعرض. نو فالحکم وسلبه بالاعتبارین، حکم او سلب چې دی دا په دو اعتبارونو دی. وسیأتی او تفصیل د دې براشي په محصوراتو کې. خلاصه د جواب دا ده ویلکه ما چې ویلی دي چې مجهول مطلق باندې حکم منع دی، او یا ویم چې مجهول مطلق باندې حکم نشي کېدی، ځکه حکم علی الشی فرع د تصور د دغې شي ده. یو طرف ته مې په حکم کړی، بل طرف ته سلب د حکم کوم. نو دا حکم علی الشی او سلب د حکم د یو شي نه دا په هغه صورت کې ناروا دي چې اعتبار یو وي، د یو جهت نه وي. د چا نه وي؟ او دلته طالبه د یو جهت نه دی، حکم په یو جهت دی او سلب په بل جهت دی. مجهول مطلق ته چې موږ ګورو دا وی دو حیثیتونه لري، یو حیثیت د ذات ته طالبه او یو حیثیت ته په اعتبار د دې چې څه شی دی. په اعتبار د ذات سره مجهول دغه شی چې دی دا معلوم به ذات دی. ذات وی تا ته معلوم دی، ذات تا ته معلوم ولې دی؟ ځکه دا مجهول مطلق یو کلی دی د کلیاتونه، او هر کلی چې دی څه شی وي دا معلوم په ذهن وي. او په اعتبار د عوارض سره څه شی دی؟ نو چې حکم مې پې کړی په دې حیثیت مې پې کړی چې معلوم به ذات دی، او چې سلب د حکم ته نه کوم په دې حیثیت کوم چې مجهول دی خو په اعتبار د عوارض سره. مسله باندې تاسې پوه شولئ؟ دا د تیر ځای لګېدلې خبره وه. وسیأتي او نور تفصیل به د دې حیثیتونو درته راشي. هلته الافاده غرض د شارح رحمت الله علیه د ماتن رحمت الله علیه په دغه عبارت سره چې د الافاده وایي، یو خدا محشی درته ویلی دی چې غرض د په د اعتراض ده. اعتراض د ادای معترض مولا صاحب وی چې لکه مقصود په علم المنطق کې دا بحث دی د چانه، د موضوع د چانه، د علم المنطق نه، د موضوع د چانه. او موضوع د علم المنطق منګه او تاسې ویلی دی چې قول شارح دی او حجت دی، دو شیان دي، معرف او حجت. دا موضوع د علم المنطق ده. نو مقصود په هر یو علم کې بحث وی د چانه، د احوالو د موضوع نه. او ترا لګېدلې ای مصنفه احوال د موضوع د پریخي دي او شروع دې کړی د پچا کې په دلالت کې، شروع دې کړی د پچا کې. نو دا شروع چې اوس ته په دلالت کې کوي، نو دا شروع ستانه ده، مگر شروع په غیر مقصود کې ده. او شروع په غیر مقصود کې دا د شان د عقلاو سره نه خیدا د غلط کار کړی. و ډایرکټ دې شروع کړی چې معارف دې ته ویلې کېږي او حجت دې ته ویلې کېږي. نو دا راغی جواب درته وکړه په عنوان د الافاده. یا لکه دا بحث د دلالت چې ما کړی وی دا ځان سره یاد کا چې په دې کې څه شی دی او فایده ده. هغه څه شی ده؟ فایده ده. هغه فایده دا ده چې الافاده انما تتم بالدلاله. افاده چې تامیږي نو دا په چا سره تامیږي؟ افاده چې تامیږي نو په چا سره؟ یعنی که په معرف کې او په حجت کې افاده ده، نو اتمام د افادې دا په پیژندلو د بحث د چا راځي؟ د دلالت راځي. ولې؟ په معرف کې تعریف دی او شی کوي، او په حجت کې دلیل په یوشي باندې وای. نو ته چې دلیل په یوشي باندې وای دا فرع د دې چې ته ځل دا او پیژنې چې دغه لفظ دال دی کنه دی. ښه، بیا د دلالت په اقسامو کې کم دلالت دی، نو دا ضروری ده چې ځل به ته دلالت پیژنې. نو گویا کې بحث د دلالت نه دا موقوف علیه ده د پاره د چا د بحث نه په معرف او په حجت کې، او بحث د موقوف علیه د شی نه غوښتل شي مقصود وی غیر مقصود نه. تکه ته وایي چې شروع دی په غیر مقصود کې کړي، شروع می په غیر مقصود کې نه کړي، په مقصود کې اخته یم. په چا کې اخته یم طالبه؟ نو راځو ورته
الافادة انما تتم بالدلالة منها عقليتنا، انما تتم بالدلالة منها عقليتنا بعلاقة ذاتيتنا، ومنها وضعية بجعل جاعل، ومنها تبعية بإحداث التبعية، وكل منها لفظية وغير لفظيتنا. هر واحد دین لفظی دی اوس شی دا وګدا کیسه چې تاسو راغونډه کې نو په مرقات شریف کې درته تیره دا مجموع منطق وغیره کې دلالت اولا په دوه قسمه ده. هلته تقسیم هم دسی کو دلالت لفظی ده او دلالت الکه دلالت لفظی چاته ویل کېږي او دلالت غیر لفظی چاته ویل کېږي. نو الته موږ تاسو وایو چې وجه د حصر په مابین د دې دوه قسمونو کې ده. یو دلالت خو هغه د دلیل نه ده کنه، یو معنا لغوی ده، نو معنا لغوی ده راهنمودن، او معنا اصطلاحي دلالت د دلیل نه، او دلیل ما يلزم من العلم به، العلم بشيء چې لازمیږي د علم نه پده، ان چې پده د علم راغی ست علم په شی اخر راځي. لکه مثلا علم د په صغرا او کبرا راغی، علم د په نتیجه راغی کنه، یا علم د په معرف راغی طالبان، علم د په چا باندې راغی، معرف باندې راغی، نو هغه ځان ته خبره ده. اوس دا دال به خالی نوی، دا تقسیم چې مونږ او تاسو په دلالت کې کو طالبا، نو دا تقسیم په دلالت کې دا به اعتبار دال دی. اعتبار د چا سره دی؟ او دا تقسیم چې به اعتبار دال کوونو په نزد جمهور علما باندې اقسام د دلالت به اعتبار دال دا شپږ دي، او په نزد سید سند باندې اقسام د دلالت څو دي؟ دا 15 دي. او الته د سید سند قول مونږ او تاسو په میری ساوجي کې ویلو کوم ذهن کې چې د پنځم قسم د شپږم قسم د دلالت نه منکر دی، هغه درته زوای مچاکم دلالت دی چې دی نه مني. نو وجه د حصر دا ده، وې دا دال به خالی نه وي، یا به دال لفظ وي او یا به غیر لفظ وي. که دال لفظ نو دې ته دلالت لفظي وایي، او که دال غیر لفظ نو دې ته دلالت غیر لفظي. که دال لفظ نو دلالت لفظي، او که دال لفظ نو دلالت. دا دلالت لفظی چې ده بیا به خالی نوی، یا به دلالت لفظی وضعی وی، یا به دلالت لفظی عقلی وی، او یا به دلالت لفظی تبعی وی. وجه د حصر په دغه دریو اقسامو کې دا ده، وې دال خو د لفظ کا، نو دا لفظ به خالی نوی، یا به دا لفظ دلالت کوي په مدلول خپل باندې، وزل عرب پکی دخل وی، دخل بچا لري پکی واضح برا لګی دل یو دا وزه به کړي د دغه وزه د وجه نه بداله پس دلالت پچا باندې کی پخپل معنا کچیر ته دا لفظ او دخل ورلرا او پکی وزه د واضح لرا، نو د دلالت تکم دلالت وی دلالت لفظی، لفظی ورته ولی وی ځکه دال پکې لفظ دی، او طالب وضعی ورته ولی وی ځکه دا به په اعتبار د وزه د چا سره. او کچرته دا دال لفظ وو و دا دلالت د وجود احداث د طبیعت نو په ضد تبع کې، د وجود احداث د طبیعت نو بچا کې په ضد تبع کې، نو دی دلالت د لفظي ویل کېږي. ولی؟ ځکه دال لفظ دی پکې، او تبعی ورته ځکه وایي چې مؤثر پکې طبیعت دی، به احداث طبیعت دی. او کچرته دال لفظ وو ولیکن دا دلالت د وجود علاقی ذاتیه نه و، د وجود چانو او علاقه ذاتیه چاته ویل کېږي بأن یکون احدهما، چې په داسې شان سره چې وي یو د دې دون علت او ثانی معلول، یو علت وي او بلا معلول وي، یو او یا وی او یکونا معلولین لعلت ثالثه، یا داسې وي چې دا دوانه علتین د پاره د چاوي معلولین د پاره د علت ثانیه وی، علت ورتبل وی، نو دې ته علاقه ذاتیه ویل کی. علاقه ذاتیه مو پیژندل چې په کیسه شوی او بل پکې یا دوانه معلولین د علت ثالثه د پاره، نو دې ته څه ویل کی علاقه ذاتیه. نو کچیرته دا دلالت دا لفظ وو د وجود علاقی ذاتیه نه، د وجود علاقی ذاتیه نه، نو دې ته بیا ویل کیږي دلالت لفظی عقلی. څور ته ویل کیږي امدا قرنګ دلالت غیر لفظی په درې قسمه باندې ده، یا به دلالت وضعی وي، تبعی وي، او کچرته دا لفظ نو بل شی و، ولیکن دا دلالت د وجود وزید واضح نو، واضح را لګیدل او دا وضع کړي و، نو دې ته دلالت غیر لفظی وضعی وي.
او کچرته التم دا دلالت لفظ نو ولیکن په احداث د طبیعت سره و نو دې ته دلالت غیر لفظي او کچرته التم علاقه ذاتیه و هغې ته څه شی ویلی کېږي دلالت غیر لفظي عقلي ویلی کېږي څه ورته ویلی کېږي د دې هر یو دپاره موږ او تاسې طالبه څه شی وایو مثالونه وایو مثال د اول چا د دال پکې لفظ وي او دا دلالت وي په اعتبار د چا سره هله وضع د واضح سره دغې دپاره موږ او تاسې مثال څه شی وایو لکه دلالت د انسان چې په حیوان او ناطق باندې انسان په حیوان او ناطق دلالت کوي و انسان دال لفظ دی او حیوان او ناطق څه شی دی مدلول دی او دا دلالت د وجې د چا نه دی وزیر ځکه واضح دا انسان وضع کړی دی چا لره حیوان ناطق لره دې ته دلالت لفظي وضعي ویلی کېږي په مسله باندې تاسو پوه شولئ د دویم دپاره موږ او تاسې مثال وایو لکه طالبه د دلالت لفظي عقلي مثال لکه دلالت د لفظ د دیش من وراء الجدار دلالت د لفظ د دیش دا دلالت لفظي دی په عقلي دی هلکه طالبه لفظ ولې دی خو دیش خو لفظ دی ګرچې لفظ مهمل دی خو لفظ خدای که نه ما تلفظ ویل انسان خدای که نه خو دلالت عقلي دی دلالت عقلي څه شی دی دلالت عقلي تعریف موږ او تاسې اوس وکړو چې په دې دوو کې یو څه شوي ده علت وي او بل پکې څه شوي نو دا تا چې ګورل دا دیز دې واورېده او دا دیز دې من وراء الجدار واورېده د دیوال نه اخواته نو دلته علاقه ذاتیه موجوده ده په دې معنا باندې چې دلته دلالت د اثر دی په چا باندې خپله دا سمع د اواز دلالت په دې کې چې اخواته څوک مؤثر موجود دی چې دې سړي اواز کړی دی دې کې بیا موږ او تاسې راز وایو طالبه دا دوه قیده پکې ولې لګوي چې وایي چې دلالت د لفظ د دیز نو د دې دیز په ځای زید ولې نه وایي چې دیز وایي دا لفظ مهمل چې ذکر کوي نو لفظ موضوع ولې نه ذکر کوي او دویم دا چې دې کې موږ او تاسې وایو چې دلالت د لفظ د دیز په مدلول باندې خو من وراء الجدار دا من وراء الجدار قید پکې ولې ذکر کوو دا من وراء الجدار قید ځکه ذکر کوي که د دیوال نه دی خوایي نو دا بیا دلالت عقلي دی که طالبه که دا دلالت د قبیلې د محسوساتو نه دی خپله دې ولیده که نه دغه سړی ولاړ دی اواز کوي ټیک ده او که چېرته طالبه د دیز په ځای باندې زید وایي نو دا بیا دلالت لفظي وضعي دی که غیر وضعي ولکه زید واضح وضع کړی د خپلې معنا لپاره چې حیوان ناطق ماده تشخص دی که نه نو په دغې خاطر باندې دوی څه شی نه ذکر کوي زید نه ذکر کوي بلکې دیز ذکر کوي په مقصد باندې تاسې پوه شولئ دغه پکې راز دی د دریم دپاره موږ او تاسې مثال وایو طالبه لکه دلالت د اح شو په وجه د صدر باندې وجه د چا او دا اح چې انسان کې نو دا اح الفاظ دي دا را پیدا کېږي په احساس د طبیعت سره طبیعت دا د انسان په باطن کې کله درد سینې را پیدا شو د هغې طبیعت د وجه نه طالبه دی څه شی وکړي ټوخی وکړي نو دا ټوخی دلالت دال دا اح دال او دا وجه د صدر څه شی دی او دا دلالت اح چې په وجه د صدر باندې کې نو دا په احساس د طبیعت سره دی وشوه مثال د دلالت غیر لفظي ملمویل چې مثال د دلالت غیر لفظي وضعي لکه دلالت د دوال اربعه شپ مدلولات خپلو باندې دوال اربعه په خپلو مدلولاتو دلالت کی کنه لکه څه شو طالبه خطوط عقود نصب اشارات ته یو به سره وایي خطونه یا دغه رنګ چې دا خط دی کنه دا یو خط دا بل خط لاندې دې ټکم کې خو دا صحیح شو اوس دغه خطوط چې دلالت په خپل مدلولاتو باندې کوي دا خط خپل مدلول لري دغه رنګیا دا کومې اشارې چې دلته لګېدلې دي دا اشارې سره اشاره شنه اشاره سره اشاره ولګېږي نو علامه دا چې مثلا که موټر ودراو نو د سره اشارې د لګېدو سره خو تا ته چا ویلي چې موټر ودراو دا موټر ولې ده خو دا سره اشاره واضح وضع کړې د دې لپاره ده چې ته به موټر درې او چې کله اشاره شنه شي بیا روان شي نو دا روان ده تا ته چا ویلي نه دي چې ډایرکټ روان شي دا روانېدل ولې دي هله ځکه دا سره شنه اشاره دا واضح وضع کړې دی د پاره دا خپل مدلول باندې دلالت کوي دال ګوره لفظ نه دی دلته لیکن وضع شته یا لکه نصب شو پخوا به سلي ولاړو اوس هم دا سلي په سړکونو باندې ولاړي کم پامې یو سلي باندې یو سلی به نو کله چې به یو سلي نه بل سلي دې سلي ته چې به خلک ورسېدل نو دې سلي ته رسېدل دا به علامه د دې وه چې هلکه دې ځای پورې ګوره 1 کیلومتر مزل شو بیا به دنه اخواته بیا روان شو بیا به علامه د دې وه چې ګوره دا مزل دې ځای پورې کیلومتر ختم شي نو دا پخوا به سلي سړکونو په غاړه باندې ولاړو نو په دغې اساس باندې ګوره وضع شته پکې خو دال پکې لفظه
د دویم د پاره مثال دلالت غیر لفظی عقلی لکه دلالت د دخان چې پنار باندې پنهار کې پچا کې نهار کې در سره ولګوي ورځ کې د دوګې ولیدل نو دا د دوګې لیدل د ورځې دا دلالت کې وجود د چا باندې او دال ګوره غیر لفظ ده لیکن دلالت عقلی ده. عقلی مونږ ویل چې علاقه ذاتیه وي او علاقه ذاتیه یا دا چې یو علت بل معلول او یا دا چې دواړه معلولین دپاره د چا وي د علت سره. نو دلته اوس وګوره دلالت د جانب د چا نه دی د اثر نه دی دا دوګی دی په چا باندې په مؤثر باندې چې هغه څوک دی اور یو شو یا دلالت د نار په دخان باندې په چا کې په لیل کې شپې چې اور بل چې تا ته دوګی ښکاري نه اور ویني دا اور چې ویني نه دا اور دلالت په چا باندې کوي نو دلته دا دلالت طالب د مؤثر دی په اثر باندې دلالت مؤثر دی په چا باندې دې ته علاقه ذاتي ویل کېږي. او د پنځم د پاره مونږ او تاسو چې د مثال وی طالب لکه څه شیشه دلالت د سرعت تنبس په چا باندې به وجود الحما کله چې سړی ته ویني ورې تاسو دغې نه بزو ګورئ دا رګونه د سیلیر کوک وي په حرکت کې په سرعت کې وي نو دا دلالت ګوره د چا شو د سرعت تنبس په وجود د حما باندې دلالت غیر لفظي ده. حرکت د چا د نبض دا خو لفظ نه ده غیر لفظي ولیکن څه شی ده مسله باندې تاسو پوښولئ. نو هر کله چې قانون دا شو چې اقسام د دلالت شپږ دي او موږ او تاسو اوس دلته وویلې نو دلته یو خبره بله شته یو خبره دلته بله شته دی ښه چې هغه سید سند ملا صاحب نه دی هغه ګوره منکر دی د چا نه د پنځم قسم د چا نه هله دا دلالت طبعی د غیر لفظي دی نه مني دی وی دلالت طبعی او دلالت څه شي عقلی دا سره یو شي. نو چون کې مذهب داغه مرجوح دی په میر ساغوجی کې مویل او په دریو وجو باندې دا تفسیر التفسیر والتمتن کې په علماء ردونه کړیو نو مذهب داغه مرجوح دی د جمهور او مذهب راجح دی چې دا هر یو درې اقسام لري نو مجموعه څه شوله الافاده انما تتم بالدلاله منها عقليه لها نسبه الى العقل ذکر تاسو وی خدا د عقلی نسبت التمیر کې مویلو د دې دا معنا نه ده چې تنها عقل ول عقلی بی او نور شي ته په کې دخل نه وي نسبت د عقل ته کېږي خدا نسبت چې عقل ته کېږي به علاقه ذاتیه چې علاقه ذاتیه څه شی دلاندې نقطه ته وګوري ایل علیه هغه علاقه ذاتیه علاقه د چا ده چې یو علت بل معلول یا دوانه معلولین د علت ثالثه ومنها وضعیه او بل پکې وضع دی منصوب دی وضع توضیح یا راغلی د منصوب بسوی وضع نو دې ته دلالت وضعی ولی وای ځکه وضع لره پکې اله بجعل جاعل دلالت وضعی دی په جعل د جاعل سره جاعل را لګیدل دی او طالب د لفظی دی معنا په مقابله کې وضع کړي. ومنها تبعیه او یو پکې دلالت طبعی دی دلالت طبعیه منصوب بسوی طبیعت او دا دلالت طبعی به احداث طبعیه په احداث چا سره وكل منها لفظيه وغير لفظيه او هر واحد د دوالو نه بیا لفظي وي بیا بس شوی نور تفصیل می درته پکې وکا نو چې هر کله قانون د سشه چار واحد د دوالو نه یا بل لفظي وي بیا بس شوی غیر لفظي وي څه شی وي غیر لفظي وي مسله باندې ان شاء الله تاسو پوښوي. وإذا كان الإنسان مدني الطبع كثير الافتقار إلى التعليم والتعلم وكانت اللفظية الوضعية أعمها وأشملها فلها الاعتبار فلها غرض د شارح په دغه عبارت سره د په اعتراض ده اعتراض ده یلکه دلالت لرسو اقسام شول و په دې شپږو اقسامو کې ګوره مصنف نور پریخي دي دغه یو تنه راخسته چې دلالت لفظي وضعي نو چار کله دا پنځه اقسام نور د دلالت پرې خودل او دایوته نه راواخست نو دا تخصیص دی بلا مخصصه او ترجیح ده بلا نور د څنګه پرې کیږي او دغه دلالت لفظي وزیر راخست دی دغه نه تاسو شي کې بحث کې هغه بحث وروسته را روان دی نو مولا صاحب راغی جواب کوي خلاصه د جواب دا ګوري ورته یلکه دا نور می پری خودل او دا یو می راواخست دلته وجه موجوده واغه وجه دادا و اذا کان الانسان هر کله چې انسان مدنی التبع دی انسان څه شي مدنی التبع څه معنی د انسان په طبیعت کې تمدن پروت دی او تمدن څه عبارت دی تمدن عبارت دی د اجتماع د انسان نه د خپل بنی نوع سره انسان د خپل بنی نوع سره د غي سره اجتماع ته ضرورت لري چې د خپل بنی نوع سره یو ځای شي الکه د خپل بنی نوع ته ضرورت ولې لري
وی ځکه د کې احتیاج پروت دی او دا احتیاج به دی د خپلو نوع بني نوعونه پوره کوي که نه. استمویل انسان دو احتیاج لري، بټ احتیاج د شخص دی او احتیاج د نوع دی. احتیاج د نوع کې دی محتاج دی چاته؟ هله ازدواج ته. او بقا د شخص کې محتاج دی چاته؟ عقل، شرب، خوراک وغیره، تجارت ته خستل خرڅول، دا شیان به ته کوې نو ستا به شخص باقي وي، ته نه به دې پاتې وي. نو دا شیان خو چې کېږي نو دا خو هسې نه کېږي که نه، خو دا خو افادې او استفادې ته ضرورت لري. څوک چې د خپلو بني نوعو سره یو ځای او دی د خپلو بني نوعو نه خپل حاجات او خپل ضرورتونه را پوره کوي، نو دی دې ته ضرورت لري چې د خپلو بني نوعو نه خپل حاجتونه را پوره کړي. نو دا چې حاجتونه د بني نوعو نه را پوره کړي، نو دا په څه شي را پوره کېږي؟ د پوره کېدو دپاره ډېر طرق دي. دا په کتابت سره هم کېږي، په اشارو سره هم کېږي، طالبه په الهام سره هم کېږي. کله نه کله خلک ضرورتونه په الهام هم پوره کوي. هلکه یو چاته الهام وشي دا کار دغسې وکړو دغسې مه. کله څوک خپل ضرورت د خپلو بني نوعو نه د کتابت په واسطه هم پوره کوي چې خط ورته ولیکي، هلکه دا سودا راکړه او دا واخله. کله په اشارو سره هم کېږي، لکه ګونګیان اشارې کوي که نه خپل ضرورتونه پوره کوي. خو لیکن که کتابت دی او طالبه که څه شی دی، که اشاره ده، که الهام دی، او که دغه رنګې مخکې مونږ او تاسو ویلو څه شی دی، حدث دی بسین، چې هغه اشراقیون هغه معلومات ځان ته کوي په چا سره؟ په شرف نوري سره. که دا هر څومره چې دي دا نور څومره چې دي دا ټول مونږ راواخلو، نو په دې سره افاده او استفاده کېږي. خو دا افاده او استفاده په دې کې اعم او اشمله نه ده. وشوه؟ او هر چې الفاظ دي نو په واسطې د الفاظو موضوعو سره که یو کس د بل کس نه خپل ضرورتونه او خپل حاجتونه پوره کوي، نو هغه ورسره پوره کېږي. خو په دې سره حاجتونه پوره کول دا اعم او اشمل. ځکه هر یو لفظ واضح دی یو معنا دپاره وضع کړی، نو چې هر لفظ واضح دی یو معنا دپاره وضع کړی او ته رالیږېږي اوس خپل ضرورتونه پوره کوی شي که نه. هر څوک ورباندې پوهېږي په مسله باندې انشاءالله تاسو پوه شولئ. ګورې ورته دا جواب شو. نو ځکه مې دلالت لفظي وځي چې دی په دې نورو غوره که ولما واذا کان الانسان، کله چې انسان څه شی دی مدني الطبع دی، کثیر الافتقار دی، ډېر احتیاج لري تعلیم او تعلم ته، افادې او استفادې ته. وکانت اللفظیة دلالات وکانت او دلالت لفظي وضع اعمها واشملها. اعم و اشمل خبره ذکر کو چې دلالت په نورو کې هم شته، چې دا اوس مې درته کوم شی وویل، ولیکن هغه اعم و اشمل نه و. نو د دې وجې نه چې دی فلها الاعتبار، نو دې لره څه شی دی؟ اعتبار دی په علومو کې. علومو کې دوی غوره کوي کوم دلالت؟ لفظي وضعي. راځي ورپسې ومنها هنا تبين ان الالفاظ موضوعه للمعاني. وې د دې ځای نه دا خبره تا ترا معلومه شوله چې الفاظ چې دی دا وضع کړی شوي دي د چا دپاره؟ د معانیو دپاره. من حیث هي دون صور ذهنیه او الخارجیه، نه دا چې د الفاظ وضع کړی شوي دي صور ذهنیه ولره او یا صور خارجیه ولره. صور ذهنیه ولره او یا چا لره؟ صور. هلکه د دې څه معنا ده چې الفاظ وضع کړی شوي دي معانی ولره؟ من حیث هي نه صور ذهنیه وته او نه صور خارجیه وته. نو په دې کې څلور مذهب دي د علماو. خلاصه د هغې مذهبونو دا د طالبه دی وایي ځینو پکې دا قول کړی دی چې دا الفاظ چې دی دا واضح وضع کړي دي. الفاظ څه شی دي؟ واضح وضع کړي دي. خو چا لرې وضع کړي دي؟ صور ذهنیه ولره. چا لرې وضع کړي؟ دا مذهب د چا دی چې دوی الفاظ دی وضع دي چا لره صور ذهنیه ولره. نو دا مذهب طالبه د ابو نصر فارابي دی او د ابو علي سینا دی. دوی وایي چې الفاظ واضح وضع کړي او موضوع له د دې څه شی ده؟ موضوع له د الفاظو صور ذهنیه دي. څه شی دي؟ دا یو مذهب شو. دویم رایه دا دغه مذهب د امام رازي دی او د سید سند دی او د محقق توسی دی. دوی وایي چې دا بعضې الفاظ چې دی دا وضع دي د صورو ذهنیو دپاره او بعضې الفاظ وضع دي د چا دپاره؟ د صورو خارجیو دپاره. د چا دپاره؟ نه دی وایي د الفاظ وضع دي دپاره د صورو خارجیو. نه د دوی مذهب دی. الفاظ وضع دي د چا دپاره؟ دریم مذهب دا دی طالب هغه د بعضو علماو دی وی بعضې الفاظ وضع دي صورو ذهنیه ولره او بعضې الفاظ وضع دي صورو خارجیه ولره. دا څو مذهب شول؟ اول صور ذهنیه، دویم صور خارجیه، دریم بعضې صور ذهنیه او بعضې صور خارجیه، څلورم هغه مذهب د جمهور علماو دی. هغې وایي الفاظ وضع دي دپاره د معانیو من حیث هي قطع د نظر د چا نه؟ د ذهن او د خارج نه. قطع د نظر د چا؟ ذهن او خارج پکې نشته. خو الفاظ وضع دي د چا دپاره؟ د معانیو دپاره. من حیث هي دا من قطع د نظر د صور ذهنیه او د چا نه؟
دلیل د شیخینو څه شی دی چې دوی وایي الکه الفاظ وزدي د صورو ذهنیو دپاره چې اوله کې مو ویلې هغې ذات ته دلیل وایي دلیل د هغې دا دی وایي موضوع له هغه شی وي چې هغه معلوم بذات وي موضوع له څه شی وي او معلوم بذات وي وایي چې مونږ وکتلې هغه څه شی دي صورې ذهنیه دي څه شی دي موضوع له څه شی وي موضوع له به هغه شی وي چې هغه معلوم او مونږ چې وکتلې نو معلوم بذات څوک ده دا صورې ذهنیه دي نو ځکه مونږ وایو چې الفاظ واضح وضع کړي دپاره د صورې ذهنیو یوه مسله دریم چې دی هغه رایه د نورو ایمو د هغې دا وایي موضوع له خو ټول خو څه شی راغلی دا نور چې وایي چې موضوع له څه شی د صورې ذهنیه نه دي بلکې څه شی دي چا ولې صورې خارجیه دي او چا ولې بعضې خارجیه دي او بعضې څه شی دي نو دوی وایي چې موضوع له به هغه شی وي چې هغه ملتفت الیه بذات وي موضوع له به څه شی وي هغه شی وي چې هغه ملتفت الیه یعنی کم شي ته چې بذات التفات کیږي کم شي ته څه شی کیږي بذات التفات کیږي او ملتفت الیه بذات صور خارجیه دي څه شی دي هغه مطلب چې ملتفت الیه څه شی دي صور خارجیه نو ځکه وایي چې الفاظ واضح وضع کړي دپاره د صور خارجیه ځکه دې ته التفات بذات کیږي دا دریم فرق ملا صاحب وایي بعضې وضع دي الفاظ چا لره صورو خارجیو لره او بعضې وضع دي صورو ذهنیو لره دوی دلیل څه شی دی وایي ځکه چې د بعضو الفاظو دپاره صور خارجیه نشته دی بعضې دپاره څه شی نشته مثال د هغې به څنګه لکه انتزاعیات یو یا لکه مونږ او تاسې دویم تعبیر اول ورځ مې ته ویلې معقولات ثانویه دا معقولات ثانویه چې دي طالبه نو دوی تپاره ته وګوره یا لکه انتزاعیات څه شی شه فوق انتزاعي شی تحت انتزاعي شی او دغه فوق او تحت چې دی دا طالب صورت خارجي لري خپله دا فوق صورت خارجي لري هسې انتزاعي شی دی چې یو شي ته ګورې د هغې نه رامنتزع کېږي یا لکه طالبه مونږ او تاسې معقولات ذهنیه وایي لکه انسان مونږ او تاسې ویل کلي دی یا انسان نوعه ده نو دا نوعه معقول ثانوي دی که نه هلته مو ویلې خو دا نوعه چې ته انسان ته وایې نو د دې انسان دپاره په خارج کې چې دی څه شی شته صورت شته د دې نوع صورت شته چې دغه شی دی نو د دې وجې نه وایي مونږ وایو چې بعضو چا لره الفاظو لره صورې خارجیه دي او بعضو لره صورې خارجیه نشته دی مازغم په دې باندې خلاص ولا او بعضو لره وایي صورې ذهنیه نشته دی لکه کلمه د جلال دا موضوع د دپاره د ذات واجب الوجود او دا نه موجودیږي په چا کې په ذهن کې ولې ځکه هلته مخکې مونږ او تاسې ویل چې الله تعالی کوم ذات دی لا یتصور څه شی طالبه نو ګوره کلمې د جلال لره څه شی نشته صورت ذهني نشته انتزاعیات لره صورت خارجي نشته نو د دې وجې نه قول په دې کوو چې ځینو الفاظو لره صورې ذهنیه دي او ځینو الفاظو لره څه شی دي صورې خارجیه دي په مسله پوه شولئ او دا ځوانان څه شی وایي چې څوک وایي چې الفاظ وضع دي دپاره د معنیو د دوی دپاره دلیل څه شی دی د دوی دپاره دلیل څه شی دی وایي ځکه دوی چې مدار د تعلیم او د تعلم دا په افتقار باندې دی مطلق معنیو ته مطلق چا ده قطع د لحاظ د چا نه د ذهن او د خارج نه همدارنګې مدار د استعمال په مطلق معنیو باندې دی خارجي وي او که ذهني وي خارجي وي او که څه شی وي نو ځکه مونږ وایو چې الفاظ واضح وضع کړي د چا دپاره دي معنیو دپاره دي نو په نزد د مصنف باندې چونکې څلورم مذهب راجح او غوره وه نو ځکه راغی ویلې ګورې ورته ومنها هنا تبین وایي د دې ځای نه دا خبره درته څرګنده شوله چې ګوره خبره د افتقار ده خبره د چا ده د افتقار او د احتیاج ده چې خبره د افتقار او د احتیاج راغله وایي دې ځای نه دا خبره درته څرګنده شوله چې ان الالفاظ موضوعه للمعاني الفاظ چې دی دا وضع کړی شوي د معانیو دپاره دي من حیث هي من حیث الاطلاق قطع د نظر د چانه دون صور ذهنیت یا الخارجیت نه صور ذهنیه لکه شیخین چې وایي او الخارجیت یا لکه چې څوک ویلي د نور علما ویلي درته مې وویلې قیله لکه څنګه چې ویلې شي نو دا کما قیله کې همدغه شي ته اشاره ده چاته اشاره ده طالب همدې ته اشاره ده لکه څنګه چې ویلې شي نه داسې نه ده چې الفاظ وځي د لپاره د چا د صور ذهنیو یا الفاظ وځي د لپاره د چا كما قيل نو فدلالة اللفظ على تمام ما وضع له من تلك الحيثية مطابقة غرض د دوست طالب چون کې بحث وشانه ومویل چې خبره بنا د په افاده او استفاده باندې او افاده او استفاده په دلالت لفظي وضعي کې ده بس دا نور پریدو دي سره انکار نشته اوس ډیر لګيږي دلالت لفظي وضعي درته تقسیمي درو اقسام ته
دلالت لفظی مطابقی، دلالت لفظی تضمنی او دلالت لفظی وضعی التزامی. وجه د حصر د دې درې واړو په منځ کې دا ده وای دا لفظ موضوعه به خالی نه وي، یا به دا لفظ موضوعه چې د دلالت کی په تمام ما وجعله باندې، په چا باندې؟ په تمام ما وجعله. څه معنا؟ تمام دا معنا یعنی چې د دې لفظ چې کومه معنا موضوع له ده او د دې ټول د پاره وځي شوی وي، نو یا به دا لفظ په تمام ما وجعله دلالت کی، یا به دا لفظ دلالت کی په جز د ما وجعله باندې. موضوع له ماګناګان نورم دي، خدای په جز دلالت کی، او یا به دلالت کی په خارج د معنا موضوع له، خو هر خارج نه، هغه خارج چې کوم خارج لازمي د چا سره د معنا موضوع له سره، هغه خارج چې کوم خارج د معنا موضوع له سره سوي. کچیرته طالب دلالت د لفظ په تمام ما وجعله باندې، دې ته ویل کېږي دلالت مطابقي. الکه مطابقي ورته ولي وای مطابقي د چانه د مطابقت نه، د مطابقت اخستل شوی د تطابق نه، او تطابق قاضي په معنا د موافقت سره، او دې دلالت مطابقي ځکه ویل کېږي چې دلته هم د لفظ موافق وي د چا سره د معنا موضوع د ټوله معنا یو هغه سره موافق راغی. لکه عربان چې وي طابق النعل، دا کله چې دوانه یو پڼه د بلې پڼې سره څه شي برابر شي، مثلا یو متن نمبر ده او بل متن نمبر ده، نو طابق النعل بالنعل وای. او دلالت تضمنی ته تضمنی ولي وای تضمنی د تضمن معنا د چیزی در بغل گرفتن، یو شی په تخر کې نیول، او دی دلالت تضمنی ځکه وای چې معنا مزلوف و عامه د په جز باندې دلالت کوي، سبا باندې دلالت کوي. نو دې تسوی لیکي او دابل ته دلالت التزامی وی دلالت التزامی د لزوم نه دی، په دې کې لزوم معتبر دی، نو ځکه ورته دلالت التزامی ولیکي. ګوري ورته فدلالت اللفظ دی دلالت د لفظ علی تمام ما وجعله، په تمام معنا موضوعه باندې، ومن تلك الحیثیت دک حیثیتنا، ای من حيث انه تمام ما وجعله، من حيث انه دا تمام دک حیثیت نه چر واخله، دا دک حیثیت کې دولی معتبر دی. محشی درته اصل کې الته اعتراض دی، هغه اعتراض دا دی چې ان اللفظ قد يكون موضوعا للكل والجزء كالامكان، فانه موضوع للامكان العام والامكان الخاص ويطلق عليهما، فاذا اطلق الامكان واريد بامكان العام مثلا يكون تلك الدلاله مطابقه لكون على ما وزع له، مع انه يصدق عليها انه دلاله على الجزء موضوع له لكون الامكان خاص موضوعا له والامكان عام جزء، فيصدق التضمن على المطابقه وكذا بالعكس. وشوا یو لفظ واضح وذکر د چا د پاره دی، هله یو لفظ دی واضح وذکر للكل والجزء، مثلا لفظ امکان دی، دا واضح وذکر امکان عام لري، امکان نو چې امکان عام او امکان خاص دوانو لري وذکر دی، نو په دې باندې اطلاق د امکان کیږي. نو کله چې اطلاق د امکان وشي او په دې سره مراد به مثلا امکان عام شي، نو یکون د شبه دغه دلالت څه دلالت مطابقي. ولی ځکه دا دلالت ته په چا باندې؟ هله په تمام معنا موضوعه باندې، په تمام معنا موضوعه باندې دلالت ولې لكون على ما وزع له، مع انه يصدق عليه انه دلاله على جزء الموضوع له. جزء ولې ځکه تل امکان موجود دی، امکان خاص. نو دا راغی جواب یو کنه مطلق دلالت خو زنه یادو، دلالت په تمام ما وزع له باندې یادوما، خو من تلك الحیثیت د دې حیثیت نه چې راوخم چې تمام ما وزع له، د تمام ما وزع له د امکان د پاره به تنه امکان عام نه، بلکې امکان عام نه، امکان معترض وی چاله کڅ شي دی ویلې، دا تمام دی ویل، تمام په ځای باندې جمعي ویلې وای کنه، یا به دلالت تلفظ په چا باندې؟ دا تمام دی ویل یاد کا. وای دا جمعي مې ځکه یاد نه کړي چې جمعي استعماليږي اکثرا په مرکباتو کې، اصطلاح په چا کې استعماليږي، نو کما جمعي ویلې نو چا بداوي چې الکه دلالت مطابقي په مرکباتو کې په بسایتو کې باندې، نو ذکر عالم تمام ویل په دې معنا چې تمام عام دی، همې استعمال پچا کی کیږي په مرکباتو کې، او هم استعمال پچا کړي په بسایتو کې دی. راځه نو دلالت تلفظ على تمام ما وجعله من تلك الحيثية مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى وهو لازم لها في المركبات، وعلى الخارج او پچا باندې په خارج التزامنا، په خارج کې څه شي یعنی دلالت د لفظ په خارج د معنا موضوعه باندې، هغه بس شي وي، هغه به التزامي وي، هغه بس شي وي. نو دا راغی اوس د دې خبرې وضاحت درته کوي چې دلالت د لفظ په خارج د معنا موضوعه التزامي وي، نو هر خارج باندې به دلالت التزامي وي، هر خارج شي وي دی وینا. ولا بد من علاقه مصححه عقليه او عرفيه، التبع علاقه موجوده
دا هغه علاقې د وجه نه به دا لفظ دلالت په خارج د معنا موضوع کوي، یعنی هغه خارج معنا خارجه به د معنا موضوع سره یو څه علاقه لري. نو علاقه د چا ده؟ عقلیه علاقه د لزوم درته ذکر کړي. نو دې کې